نن د یو پوځي شهید په دوا کې موجود یو، دا په بنو کې شهید شوی و، خو زموږ د پوځ دا قربانۍ نه وې، نو نن به زموږ څه حال و؟ بالکل جی به زما دعا راغلی وم الله دې ورله به جزای خیر ورکړي بس د ملک د پاکستان په خاوره باندې ځان قربان کړ او که دا ځوانان نه وي نو بیا به زموږ مسله چې ډېر حال دغه و همدا ځوانان دي چې روزانه یعنې د روزانه په دغه سره دوی قربانۍ ورکوي دا عمل چې دا بچ دی چې دا سالم دی همدا د دې ځوانانو د برکته ځکه چې دا ځوانان یعنې د ځان نذرانې پیش کوي دا شهیدان کېږي روزانه هم د دې ملک د خاورې لپاره نو بس الله دې ورله به جزای خیر ورکړي بس هم دعا له راغلی وم نن زموږ د پوځ د مشر فیلډ مارشل سید داسې منیر حوالې سره څه وایې، څه خبرېږي دغه د بهادرۍ نه؟ او چې بالکل بس خبرېږم جي ځکه چې دا 2025 کې کوم چې د هغو شو د دشمن څه کوم چې دا موتور جواب یې ورکړ دا هم بس د الله تعالی برکت دی هم د دې فیلډ مارشل د خوارۍ برکت دی او د ده د بهادرۍ برکت دی نن چې د امریکې او د ایران دا روغه کوي نو بس په دې کې هم دوی پکې ډېر دعا کوي ډېره خواري پکې روانه کړې ده او الله دې وکړي چې دا روغ وشي ځکه چې ټول هم د اسلامي ملکونه دا غواړي چې بالکل چې دا روغ وشي او باقي د مسلمانانو وینه یا د نور ملکونه چې دوی چې محفوظ شي او انشاءالله بس همدا به کېږي. حاجي صاحب هغې خلکو ته څه وایې؟ بعضې لونډې لپاړې په دې سوشل میډیا باندې همداسې شهیدانو پسې خبرې کنځلې کمنټس فوجیان دي او دا دي دوی څه کړي دي؟ دا خو بس هم د پخوا نه داسې کېږي ګوره یعنې بعضې ټایم کې د ملک یعنې د ستوني ماران وي ځکه چې دوی خو دا یعنې غواړي نه دا دوی ته خوښه دي چې پاکستان دې ترقي وکړي یا د پاکستان آرمي چې په ټوله دنیا کې د هغې دا نوم چې روښانه دی هم د دې مړنۍ په برکت باندې هم د دې بهادرۍ او دا خلک چې کوم دی دا یعنې غواړي نه ځکه چې دا مطلب چې او بعضې وخت کې د پاکستان د دشمنان هم داسې دي چې د دوی بډیسي دي او دوی داسې نه غواړي چې پاکستان دې ترقي وکړي یا د مسلمان ترقي وکړي او په خپل هغه باندې په خپلو پښو باندې